سلامونه ملګرو. وزیر اعلی الیمین ګنداپور د عمران خان رهایی د پاره یو ډیر غټ سټیپ اوچت کړی دی. یو ډیر غټه خوشخبری راغلی ده. خو آیا اسلام آباد های کورټ په د الیمین ګنداپور په دې درخواست باندې عمل وکړي؟ آیا اسلام آباد های کورټ به د الیمین ګنداپور دا خبر اومني چې الیمین ګنداپور ته د عمران خان د رهایی مطالبه کړې ده؟ پس وجه باندې ته کړې ده او کم قسم رهایی غواړي د عمران خان؟ په دې ویډیو کې په دې باندې تفصیلا خبره کوو. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. تاسو ته معلومه وي د انډیا او د پاکستان چې کوم حالات روان دي نو ډیر نازک صورتحال دی. حالات ډیر تشویشناک دي او ډرونز د انډیا ډرونز تر راولپنډي پورې را رسیدلي دي نو اډیالا جیل ته هم رسیدي شي. نو دې حواله سره د پی ټی آی چې کوم لیډرشپ ته ای وای چرتا زموږ عمران خان لپاره نقصان ونه رسی. نو اوس الیمین ګنداپور باقاعده اسلام آباد های کورټ کې یو ډیر اهم درخواست دایر کړی دی. الیمین ګنداپور د عمران خان د رهایی د لپاره درخواست په اسلام آباد های کورټ کې جمع کو. الیمین ګنداپور وای چې عمران خان دې په پیرول باندې رها کړل شي. پیرول مطلب سره مخکې اورېږي. الیمین ګنداپور ویلي چې ملک کې حالات ډیر کشیده دي، حالات خراب دي. نو دې لپاره ګنداپور اسلام آباد های کورټ کې درخواست درکړی چې ترسو حالات خراب دي تر هغه دی عمران خان په پیرول باندې رها کړل شي. پیرول مطلب دا دی چې ټایم د لپاره پرمننت نه، لکه په دبه کیسونه وي په دبه کې دوی خدای بر جیل نه بهر وي ټایم د لپاره د پیرول رهایی ویل شي. د کې باقاعده ضمانتيان ورکړل کیږي په ضمانت. پیرول مطلب دا چې په ضمانت باندې رها کړل شي ټایم د لپاره ترسو چې ملک حالات ټیک شي. نو هغه نه پس په عمران خان بیا واپس خپل جیل تلار شي او خپل جیل به جوهاین کیږي. خیر اوس یو طرف لا یو کامن سنس خبره د لزو کوم لکه یو سړی چې عقل او فکر او سوچ لري کنه. یو طرف ته عمران خان سره ملاقات ولدی نه پریدي، وکیلان ولا ملاقات ول نه پریدي، خور ورته ملاقات ل نه ور پریدي، فیملی وسره ملاقات ول نه پریدي. نو کسره چې ملاقات نه کیږي نو آیا هغه په پیرول باندې حکومت رها کی؟ آیا هغه د جیل حکم په پیرول باندې رها کی چې هغه سره عدالتونه وای چې لکه دا ملاقات تیو شي د عدالتونو حکم باوجود هم هغه سره ملاقات نه کیږي؟ نو آیا اسلام آباد های کورټ په دومره غټ حکم جاری کړي چې عمران خان په پیرول باندې رها کی؟ نو دا خو زموږ ستا چې یو کامن سنس والا انسان وي او لږ ډیر عقل او سوچ پکې وي نو ای هم وای چې 50-50 د یار مشکل ده چې رهایی کی. ځکه هغه سره چې کم حالات په جیل کې روان دي نو هغه حالات دا سړي چې هغه د رها کیدو نه دي. خو بل طرف ته الیمین ګنداپور او د پی ټی آی چې کم لیډرشپ ته غي د خپل لیډر عمران خان لپاره دا یو اخرنه کوشش هم کو دینه مخکې چې کم پاکستان او انډیا مخکې کم حالات لږ خراب شي یو سور ورځې مخکې چې کله هغه مقبوضه کشمیر کله چې انډیا له حمله نه وکړي نو هغه ټایم ولا هم د پی ټی آی لیډرشپ وي چې تاسو خیر د عمران خان سره ټایم د پاره رها کوي په پیرول باندې حالات خراب دي. او د هغه ټایم کې میټینګ کولو د جنگ حواله سره د انډیا حواله سره چې انډیا په مونږ الزام لګای نو ټول پارټیانو یو اجلاس میټینګ او ال پارټي اجلاس نو کې ولدا پی ټی آی وی چې مونږ په دې اجلاس کې نه کینو زموږ لیډر د کینی زموږ لیډر په پیرول رها کوي رای وړیدل ته ځان سره په دې اجلاس کې نه وای کې دې شي د لخوا مشوره درکې هغه نه مشوره واخلای. خو هغه ټایم هم عمران خان په پیرول باندې نور رها کړل شوی. نو الیمین ګنداپور یو ځل بیا د اسلام آباد های کورټ نه دا التجا کړی ده. تاسو په خیال باندې با عمران خان په پیرول رها شي کنه؟ کمنټ لازمي